نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا غصه چې ده که نه دا د شیطان نه ده، یعنی دا د شیطان اثر دی او شیطان د اور نه پیدا دی او اور مړ کېږي په څه سره؟ په اوبو سره. نو نبی علیہ السلام فرمایي کله چې یو ستاسو کې غصه شي نو اودس دې وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې حدیث کې د غصې د ختمولو دپاره یو علاج وښود چې غصه شوې نو اودس وکړه، دې سره غصه ختمېږي. داسې نورو علاجونه هم علماو ذکر کړي د حدیثو په رڼا کې. یو سړی ولاړ دی او غصه شو نو کېدی نه، ناست دی نو سم دیلی، دا هم د غصې د ختمېدو علاج دی. دغه رنګې د غصې د ختمېدو علاج دا دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نورو احادیثو کې ذکر دی. دغه رنګې یو سړی د ووایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، نو دې سره هم د انسان څه کېږي؟ غصه ختمېږي. اعوذ بالله سره غصه ختمېږي. او دغه رنګې د څلورمې پارې آیات دی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دا سړی ووایي نو غصه ورسره ختمېږي. اودس وکړي غصه ورسره ختمېږي. ولاړ دی کېدی نه غصه ورسره ختمېږي. او ناست دی نو سم دیلی ودرې شي نو دې سره هم غصه څه کېږي؟ ختمېږي.